د یو معذوره انسان نه تپوس وکړه، د یو نابینا کس نه تپوس وکړه، کم سړی چې په لاس او خپو باندې ناروغه دی تپوس ته وکړه، وایه څه دې پکار دي؟ وایي به قسم دې دنیا مې نه ده پکار چې الله جوارح برابر راکړي. موسی علیه السلام مبارک الله نه تپوس وکړه، الله په مخ ته ځمکه باندې عظیم نعمت ته انسان دپاره څه دی؟ زما رب ورته وفرمایي. عمار ابن یسار رضی الله تعالی عنه غریب صحابي دی، د مکې والا اهل مکې والا نیولی په اور کې ورچو، وی دی اور کې ورچو، لا اسلام ته برې نه و میلو، اسلام کمزور و هغه وخت کې، د اسلام ابتدایي زمانه وه. عمار ابن یسار مکې والو نیولی په اور کې ورچو، داسې ګړجېده، داسې ګربېده، ګویا پیغمبر پې د هغه ځای نه راښکاره شو، نبوت والا چهره پې ولګېده، لږ قوت میلو شو، لږ محبت میلو شو، لږ طاقت میلو شو، لږ زور میلو شو، لږ جذبه میلو شو. د نبی علیه السلام د هغه ځای نه وفرمایل عماره مه یریږه، دا پیغمبر تا سره دی، د اور نه ونه یریږې. او نن به هغه دغه راجم دی کوم چې الله د ابراهیم خلیل الله دپاره کړې وه، دست نبوت په عمار ابن یاسر باندې راښکل، په عمار ابن یاسر نبوت والا لاس راښکه. زه درته وایم کوشه تنور ته، د اور تنور ته یې کوز کړه، چغې والې اهل والې چغې والې. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل جاړې ما چې سر یې د تنور نه لرې کړه، چې ویې کتل عمار ابن یاسر په اور کې خاندي. زما محترم ټول که نبی علیه السلام مبارک ورته آواز وکړه اوره داسې شه څنګه چې په ابراهیم خلیل الله باندې شوی وي، نه ډېر یخ شوی وي چې هغه ته د تکلیف رسولی و، نه ډېر ګرم وي چې سوځولی دی. هغه معجزه چې د ابراهیم خلیل الله وه، نن زما د پیغمبر د وجې نه الله د صحابي په حق کې دغه کړه. زما محترمو نو خبره د کمال د لاسونو کوم چې د انسان نه تعبیر په لاسو سره کېږي، د انسان د ټول انسان نه تعبیر په رقبه په سټ سره کېږي. قرآن کې بار بار تذکره ده، یا د انسان د سټ نه په ټول بدن باندې تعبیر کېږي، یا د انسان د لاسونو نه پته ولګېده چې د دې لاس د انسان په زندګۍ کې لوی حیثیت دی. خو مو تا ته پته ځکه نه لګېږي چې مو تا ته دا لاس فری ملو شوی دی، الله فری راکړی دی، فری بدن یې راکړی دی. تا ته به د یو ویښته پته ولګېږي، تا ته به د یو اندام پته ولګېږي، د هغه چا نه تپوس وکړه، تا ته به د سترګو د نظر پته ولګېږي، تا ته به د خپو د طاقت پته ولګېږي. د یو معذوره انسان نه تپوس وکړه، د یو نابینا کس نه تپوس وکړه، کم سړی چې په لاس او خپو باندې ناروغه دی تپوس ته وکړه، وایه څه دې پکار دي؟ وایي به قسم دې دنیا مې نه ده پکار چې الله جوارح برابر راکړي. موسی علیه السلام مبارک الله نه تپوس وکړه، الله په مخ ته ځمکه باندې عظیم نعمت ته انسان دپاره څه دی؟ زما رب ورته وفرمایل په مخ ته ځمکه باندې عظیم او لوی نعمت د انسان دپاره چې بل نه وینم، هغه د انسان روغ صحت دی. زما محترم چې الله کوم سړی په صحت باندې روغ کړی دی، د دا سړي نه مالداره نه وینم. زما محترم کوم انسان چې په اندامونو باندې روغ دی دا مالداره دی. بس چې وایي اوس انسان معذوره شو به د هغه نه به که د دنیا مالم دی ورسره محتاج دی. زما محترم و ما خبره د لاسونو وکړه، د دست نبوت وکړه.